बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ګرانو کتونکو ګرانو محصلینو یو ځل بیا ستاسو دپاره په ویک 10 ماسټر پروډکشن سکیجول لیکچر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم جی او تاسو ټول ته پته ده چې ماسټر پروډکشن سکیجول دا د ایم آر پی یا د میټیریل ریکوایرمنټس پلانینګ یو حصہ ده جی یو برخه ده په دې کې موږ ګورو چې یاره ماسټر پروډکشن پلانینګ یا سکیجولینګ دا څنګه کیږي څنګه جوړیږي او ماسټر پروډکشن سکیجول یا سکیجولینګ دا څه ته ویلی شي نو ټولو نه پهله موږ شروع کوو د ډیفینیشن وټ از ایم پی ایس یا ماسټر پروډکشن سکیجولینګ ماسټر پروډکشن سکیجول څه ته وایي سټیټس د ریکوایرمنټس فار انډیویژول اینڈ آیټمز بای ډیټ اینڈ کوانټیټي یعنی دا موږ ته ښیي چې هر یو بیل بیل پروډکټ موږ سره څومره کوانټیټي کې او کله پکار دی لکه اوس مثال په تور باندې موږ سره یو پروډکټ موږ جوړو هغه یو پروډکټ د لسو حصو نه جوړیږي یعنی لس مختلف قسمه پارټس دي چې د هغې نه یو پروډکټ جوړیږي اوس دا لس په لس وانه موږ ته کله او څومره پکار دي یا دا لس پروډکټس لسو کې پنځه یا شپږ یا څلور یا درې موږ ته څومره او کله پکار دي ټیک شوه دا ایم پی ایس دی ماسټر پروډکشن سکیجولینګ اوس لږ نور ډیټیلز ګورو یعنی master production scheduling breaks down یا disaggregates the production plan into product families یعنی ماسټر پروډکشن پلانینګ یا سکیجول دا مونږ ته یو پلان په مختلف وړو کې برخو کې حصو کې تقسیموي یعنی ماسټر پروډکشن پلان د مختلف پروډکټس پلانس ته ویلی کیږي ټیک شو جی نو یو پروډکټ دپاره لس پروډکټس پکار دي نو لس په لس پروډکټس یا لس په لس پارټس یا حصې دا به مونږ یعنی یو پلان مونږ په لسو حصو کې ډیوایډ کو یا تقسیم کو ولې چې بعضې پروډکټس په ګوره مونږ سره موجود وي بعضې پروډکټس په مونږ سره موجود نه مونږ به نور پروډکټس اخلو نو دلته کې موږ سره دویم نمبر چې کوم فنکشن دی هغه څه دی جی هغه دویم نمبر یعنی پروموټس ویلډ آرډر پرامیسز ها اوس ایگزیکټلی مونږ ته یو کس اډر راکو چې دومره سامان مونږ ته پکار دی اوس هغه سامان هغوی ته برابرول دي نو د هغې نه مخکې چې هغې ته مونږ سامان ورورسو اول خو به مونږ ځان سره خپله کمپني کې هغه سامان برابرو ډیولپ کو پروډیوس کو به جوړو به نو د هغې دپاره اډر پوره کولو دپاره به مونږ اوس څومره سامان پرچیز کوو څومره مونږ سره دی څومره به مونږ مینوفیکچرینګ ته استو وغیره وغیره بل provides a communication medium between marketing, sales and operations. یعنی دا یاد ساتئ چې دا ایم پی ایس دی یا ماسټر پروډکشن سکیجولینګ دا د یو ټول د یو طریقې په ذریعه باندې استعمالیږي د مارکیټینګ سیلز یا د مارکیټینګ یا د سیلز او د اپریشنز ترمنځ ټیک شو جی د دې دواړو ترمنځ د یو ټول په تور باندې د یو کمیونیکیشن ټول په تور باندې استعمالیږي مزید نور ایکسپلینیشن په دې باندې موجود دی یعنی ایم پی ایس پروایکټیولی کنټرول ابیلیټي ټو ډیلیور ګډس ټو کسټمرز بالکل جی تاسو ته مخکې نه ایم پی ایس دا یو صلاحیت درکوي یو قابلیت درکوي یو پوهه درکوي یو انډرسټینډینګ درکوي چې تاسو به کسټمرز ته پروډکټس یا سرویسز ډیلیور کوئ ورکوئ به ورله وررسوئ به ورته کله به وررسوئ دا ټول تاسو ته ایم پی ایس ډیټیلز درکوي بل ریسورس اویلیبلیټي کنټرول ایم پی ایس تاسو ته دا هم ښیي چې دومره پروډکټس راغوښتل دي د دې نه زیات به مونږ نه راغواړو ولې تاسو هسې ځان سره پروډکټس نه ایښودل غواړي ځکه چې هسې ځان سره پروډکټس ایښودل مطلب تاسو خپل انویسټمنټ چې دی هغه تاسو بیکاره چې پروفیټ تاسو ته نه ملاویږي هسې تاسو ځان سره ایښودل غواړئ بل پروایکټیولی کنټرول انوینټري لیولز یاد ساتئ چې ایم پی ایس چې دی دا انوینټري لیول هم کنټرول ساتي څومره پروډکټس موږ سره په سټاک کې پکار دي څومره موږ سره سیفټي سټاک پکار دی څومره پروډکټس موږ غواړو بهر نه څومره پرچیز کو څومره مینوفیکچرینګ پروسیس ته ورسو څومره تیار شو وغیره وغیره دا ټول ډیټیلز موږ ته ایم پی ایس یا ماسټر پروډکشن سکیجولینګ راکوي اوس ابجیکټیوز آف ماسټر پروډکشن سکیجول د دې څه دي جی نو په ابجیکټیوز کې تاسو ته ښکاري ټولو نه اول
keeping the inventories at the desired level by making perfect use of the resources that are available within the company. ګورې جی څومره انوینټریز مونږ سره پکار دي چې اوس وخت کې موجود وي په ګدام کې، څومره پکار دي چې موجود وي را میټیریلز شکل کې مونږ سره څومره پکار دي چې موجود وي، چې مونږ د ریسورسز بهترین استعمال وکړو. نو د دې ریسورسز بهترین استعمال کولو د پاره ماستر پروډکشن سکیجول چې دی دا جوړیږي. دویم نمبر setting up due dates for the availability of the end items and also providing the required information regarding resources and also the materials which act as the supporting pillars of the aggregate planning. ګوره په MPS کې بل دا خبره هم مونږ لیکو یا شاملو چې ګوره دا یو پروډکټ چې کله فاینل پروډکټ جوړ شي که نه، نو هغه فاینل پروډکټ کله جوړول پکار دي. اوس ګوره مونږ به یو کسټمر ته ویلي چې یاره یو هفته کې بس تاسو مال تیار شي، تاسو ته به یو هفته بعد مونږ سامان در اولیږو، در سینډ به کو درته. نو اوس یو هفته مطلب دا دی چې 7th ډے باندې په 9مه ورځ باندې ټول پروډکټس یا ټول شیان چې دي اینډ پروډکټس دا تیارېدل پکار دي. نو اوس دا به مونږ په څه کې سکیجول کوو؟ دا به مونږ په MPS کې یا ماسټر پروډکشن پلانینګ کې سکیجول کوو. ښه جي، نو په دې کې مونږ سره ګوره سیټینګ اپ ډیو ډیټس فار د اویلیبلیټي اف اینډ آیټمس، دې کې دوه خبرې کېدای شي. یو چې فاینل پروډکټس کله جوړ شي نو د هغې اینډ ډیټ به کله یعنی په کومه ورځ باندې په کوم ډیټ باندې مونږ ته فاینل پروډکټس پکار ده چې جوړ شوي میلو شي. او دویمه خبره دا ده چې هغه ډیټ کم یو دی چې په کوم باندې مونږ ته د پروډکټس پکار دي چې لکه دا مونږ ته په دغه کې په ګدام کې یا په پروډکشن کې مونږ ته اویلیبل وي. and also providing the required information regarding resources and also the materials which act as the supporting pillars of the aggregate planning. او په دې پلانینګ کې وګورئ یاد ساتئ چې داسې نور مختلف قسمه ریسورسز او میټیریل یا شیان چې هغه مونږ ته پکار وي د هغې په باره کې معلومات مونږ ته هم په دې پروډکشن ماسټر پروډکشن سکیجولینګ کې ملاویږي. دریم نمبر مونږ سره تھرډ نمبر په دې کې بیا مونږ سره مینټینینګ پراپرلی د ډیزایرډ لیول اف کسټمر سروس. ګوره کسټمر ته په وخت باندې پروډکټ رسول، کسټمر ته په وخت باندې جواب ورکول، کسټمر ته په وخت باندې ریسپانس یا فیډبیک ورکول، دې ته مونږ کسټمر سروس وایو. اوس ماسټر پروډکشن پلانینګ کې صفا لیکلی شوي دي چې مونږ ته لسو کسټمرز آرډرز راکړی دی. یو کسټمر مونږ ته مثال مونږ نه 10 پروډکټس غواړي، بل کسټمر مونږ نه 100 پروډکټس غواړي، بل کسټمر مونږ نه 50 غواړي، بل کسټمر مونږ نه 30 پورې غواړي. دا ټول په دې ماسټر پروډکشن سکیجول کې لیکلی شوي دي. نو کم یو کس له په کم تاریخ باندې څومره پروډکټس ور رسول دي، آرډر پوره کول دي، د دې ټول ډیټیلز او معلومات چې دي دا مونږ په ماسټر پروډکشن سکیجولینګ کې لیکلي دي. دا ټول مونږ صحیح طریقې سره پلان کولی شو یا مینټین ساتلی شو. نمبر 4 setting particular schedules for the production of the parts and the components that are used as the inputs to materials requirements planning in the end items. The final product, end item means final product دلته کې یعنی final product د پاره چې څومره هم حصې دي، څومره هم final product چې د څومره برخو نه یا د څومره شیانو نه جوړیږي، د هغه شیانو په باره کې معلومات چې هغه شیان بیا د inputs په تور باندې کار کوي د MRP د پاره یا د material requirements planning د پاره. نو هغه انپوټس یا هغه کمپوننټس یا هغه پارټس هم مونږ په ماسټر پروډکشن پلانینګ کې باقاعدګۍ سره یا پوره لیکو یا شاملو. ٹھیک شو جی. نو دا اوس مونږ سره تاسو ته ما وویل چې دا ابجیکټیوز دي د ماسټر پروډکشن سکیجول. د دې خبرو به تاسو په دې ماسټر پروډکشن سکیجول کې ضرور خیال ساتئ. بل ډس اګریګیټ د سیلز اینڈ اپریشنز پلان یاد ساتئ. سیلز پلان کې او اپریشن پلان کې دې دواړو کې لکه مطلب فرق دی خامخا. سیل د فاینل پروډکټ کیږي، اپریشنز کې مونږ پروډکټ جوړو. نو د پروډکشن پلان از بروکن انټو پروډکټ فیملیز. یاد ساتئ پروډکشن پلان چې دی دا مونږ د پروډکټ په مختلفو شکلونو کې یا فیملیز کې دا مونږ ډیوایډ کوو. لکه اوس مثال یو کمپنی 50 قسمه پروډکټس جوړوي، لکه سیمسنګ تاسو واخلئ، موبایلز هم جوړوي، لیپټاپس هم جوړوي، اوون هم جوړوي، واشنګ مشینز هم جوړوي، داسې نور 50 قسمه پروډکټس دی ټوټل جوړوي. ٹھیک ده. نو هر یو پروډکټ یو بیل فیملی ده،
هر یو پروډکټ یعنی ګورئ لکه سیمسنګ چې لیپټاپ جوړوي که نه نو لیپټاپ کې مختلف قسمه دغه دي پروډکټس دي یعنی مختلف قسمه لیپټاپس دي موبایلز کې مختلف قسمه موبایلز دي واشنګ مشینز کې مختلف قسمه واشنګ مشینز دي نو مطلب دا دی چې دی خو پروډکشن د ټولو 50 قسمه پروډکټس کوي خو هر قسمه پروډکټ بیا ځان له یو پروډکټ فیملی ده نو په دې یعنی پروډکشن پلان په پروډکټ فیملیز کې ډیوایډ کول امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي بل پروموټس ویلډ آرډر پرومیسز یعنی by validating the capacity for the MPS through rough cut capacity planning, alternative plans can be made when there are more orders than production. ګوره تاسو چې څومره پروډکټس روزانه یا په یو ویک کې پروډیوس کوئ که نه نو که د هغې نه زیات آرډر تاسو ته میلو شي نو بیا به تاسو څنګه طریقې سره لکه هغه آرډر پوره کوئ نو اوس ګوره یو کس مونږ ته ووایي چې یاره ماله دونه شیان په کار دي په یو ویک کې اوس هغه له ته هغه عمره شیان په یو ویک کې ور نه کړي نو کمپیټیټر به ورله ورکړي چې کمپیټیټر ورته ورکړي نو ستا نه به هغه کسټمر کټ شي او بل ته به لاړ شي نو مطلب دا دی چې ستا څومره کیپیسټي ده ته څومره پروډکشن کولی شي که ته مزدورانو باندې ډبل شفټ وچلې نوي مزدوران واخلې نوي مشینري واخلې تر دې پورې چې ته وې زما د کسټمرز چې کوم ریکوایرمنټس دي زما د کسټمر چې کوم آرډر دی چې هغه په وخت باندې سو شي پوره شي نو دا پروموټس ویلډ آرډر پرومیسز یعنی یاد ساتئ تاسو د خپل کسټمرز چې دي هغه پرومیسز چې تاسو ورسره کړي دي چې مونږ به تاسو ته دا پروډکټس په وخت باندې در رسو دا تاسو ورته ور رسوئ نو دې ته مونږه پروموټس ویلډ دغه وایو ټیک شو جی مارکیټینګ اینڈ آپریشنز اوس ګوري مارکیټینګ یو بیله اصطلاح ده او آپریشنز چې دي دا بیل یو ټرمینالوجي د اصطلاح ده نو مارکیټینګ کمیونیکیټس ډیمانډ تھرو کسټمر آرډرز اینڈ فورکاسټ بالکل د مارکیټینګ په ذریعه باندې مونږ د کسټمرز چې کوم آرډرز دي دا هغه آرډرز ډیمانډ معلومو او بیا چې کوم د کسټمر آرډر دی د ډیمانډ په شکل کې چې کسټمرز مونږ نه څومره پروډکټس دکانداران مونږ نه څومره پروډکټس یا شیان غواړي د هغې په مقابله کې مونږ څومره پروډکشن ورکولی شو ګوره بعضې کمپنیز دي که نه هغې د ډیرو دکاندارانو آرډر چې دی هغه بیا نه پوره کوي ولی نه پوره کوي چې هلته هغوی سره دومره صلاحیت نی چې هغوی د ټولو دکاندارانو آرډر په یو ځای پوره کړي بعضې کمپنیانې داسې وي چې هغه د ټولو آرډر پوره کولو دپاره په خپله کمپني کې په مزدورانو کې اضافه راولي په مشینانو کې اضافه راولي په بلډینګ کې اضافه راولي ځکه چې هغوی سره آرډرز ډیر وي نو ډیر شیان تولیدول پکار وي یعنې ډیر شیان یا ډیر څیزونه جوړول پکار وي بل موږ سره څه دي جي اپریشنز کمیونیکیټس کیپیسټي تھرو انوینټري لیولز اینڈ کانسټنټس ما دواړه خبرې تاسو سره په دې پیله خبره کې وکړلې نو ګوره مارکیټینګ موږ ته دا ښیي چې د کسټمر ډیمانډ څومره دی کسټمر څومره آرډر دی او څومره شیان اخیستل غواړي او موږ هغوی ته څومره ورکولی شو اندازتن هم ویلی شي چې اندازتن څومره ډیمانډ د کسټمر د آرډر دی او اپریشنز کمیونیکیټس کیپیسټي تھرو انوینټري لیولز اینڈ کانسټنټس یاد ساتئ اپریشنز موږ ته دا ښیي چې یاره موږ څومره پروډکټس روزانه او ویکلی بیسز یا منتلی بیسز باندې تیارولی شو او د دې کسټمر څومره ډیمانډ موږ پوره کولی شو ټیک شو جی نو مارکیټینګ بیل شی دی او اپریشنز بیل سیز دی بل د مین سټیپس ان ماسټر پروډکشن سکیجول کین بی یا ساتي چې د ماسټر پروډکشن سکیجول چې کوم مین سټیپس دي پروسیسز دي هغې کې اولنی دی فارمینګ ا پریلیمنري ایم پی ایس ټیک شوه دویم دی پرفارمینګ رف یعنی کټ کیپیسټي پلانینګ او دریم دی ریسالوینګ ډفرنسز اوس په دې هر یو باندې لږ خبره مونږ کوو چې یاره د دې ټولو نه څه مراد دی بهرحال دې کې لاندې خو تاسو ته نه دي درکړی شوی خو زه به هم دلته په دې باندې خبره وکړم چې فارمینګ ا پریلیمنري ایم پی ایس ګوره ټولو نه پیله تاسو یو رف یو خپله اندازه ولګوئ او لکه مثال چې کوم ماسټر پروډکشن پلانینګ دی هغه تاسو یو جوړ کړئ یو مطلب دام ستاسو اندازه وي خو بهرحال لږ ښه وي تاسو جوړ کړئ بل دویم نمبر پرفارمینګ رف یعنی کټ کیپیسټي پلانینګ کټ کیپیسټي پلانینګ یا پرفارمینګ رف نه مراد څه دی چې تاسو ګوره اندازه ولګوئ چې څومره آرډرز دي او د دې آرډرز نه مونږ څومره آرډرز پوره کولی شو یا خو به دا خبره وي چې تاسو ټول آرډرز پوره کولی شئ یا به دا خبره وي
چې مونږ سره اوس موجوده دومره شیان دي په سټاک کې موجود دي، دومره جوړول دي او دومره زمونږ نه آرډر ضایع کېږي، مونږ نشو پوره کولی. یا به تاسو سره پیسې نه وي، یا به مزدوران کم وي، یا به در سره ځای کم وي، مختلف ریزنز کیدای شي. ټیک شوه. نو یو اندازه به تاسو لګوئ. بیا د هغه اندازې لګولو نه بعد نمبر 3 ریسالوینګ ډیفرنسز، تاسو به ګوره فرق معلومه شي تاسو ته چې د کسټمرز دومره آرډرز دي، دومره پروډکټس هغې غواړي، دومره مونږ جوړولی شو، دومره مونږ نشو جوړولی. نو چې څومره نشئ جوړولی د هغې دپاره خو به تاسو لاره را پیدا کوئ. داسې خو نشي کولی چې کسټمر د تاسو انکار وکړي چې یاره مونږه پروډکټس نشو جوړولی. نو د دې څیزونو به خیال ساتئ. دا ماسټر پروډکشن پلانینګ پوره سټیپس دي. خیر د دې ډیټیلز به تاسو په نیټ باندې نورم معلوم کړئ، خو اني هاو دا خلاصه ما تاسو ته وویله. اوس ریسورس اویلیبلیټي کنټرول په ماسټر پروډکشن پلان کې دا یو فیکټر دی، یو عامل دی، یا یو دغه دی فورس دی. ریسورس اویلیبلیټي کنټرول څه ته وایي؟ پروډکشن شارټ فالز will be known ahead of time and alternative plans can be made. ګوري جی کله مونږ ته پروډکټس پکار دي، چې کله مونږ ته پروډکټس پکار وي چې په هغه ټیم کې د پروډکټس کموالی رانشي، شارټیج رانشي. تاسو ګورئ که نه ریسورس اویلیبلیټي کنټرول. ما زه پروډکشن روزانه مثال زه 100 پروډکټس تیاروم او 100 پروډکټس تیارولو دپاره ما ته پکار ده چې روزانه د 1,00,000 روپو را میټیریلز موجود وي. نو اوس هسې نه چېرته منتلی مونږ یو ماسټر پروډکشن سکیجول جوړو منتلی بیسز باندې. نو هسې نه چې یو ورځ یا 2 ورځې داسې راشي پکې چې په هغه ورځ باندې مونږ سره را میټیریلز د 1,00,000 روپو نه کم وي او هلته کې زمونږ پروډکشن پروسس پې بیا متاثره نشي. صحیح ده جی. دینه بعد کسٹمر سروسز دی، یعنی پروایکټیولی کنټرول ابیلیټي ټو ډیلیور ګوډز ټو کسٹمرز. ګوره په وخت باندې کسٹمر ته پروډکټس یا سروسز ور رسول، دا مونږ سره کسٹمر سروس دی. او دینه بعد why is it important to deliver to customer on time or when promised. ګوره تاسو چې کومه ورځ ښودلې وي چې په دې ورځ باندې به مونږه کسٹمر ته شیان ور رسو، نو دا ضروري ځکه ده چې په مینس کې کمپیټیټرز دي. کمپیټیټرز که تاسو په وخت باندې شیان ورونه رسوئ نو کسټمر بیا دونه انتظار نه کوي، یا به د کمپیټیټر پروډکټ اخلي او کنزیومر ته مصرف کوونکي ته یا کنزیومر ته به ور رسئ. نو تاسو نه به مارکیټ کمپیټیټر ونیسئ. دې خبره باندې ځان پوه کړئ تاسو. نو کوشش به کوئ چې آرډر به لیټ کوئ نه، کسټمر سروسز به ایکټیو ساتئ. او پرامیس مطلب هم دا دی چې تاسو په کومه ورځ ورته ښودلي وي په هغه ورځ ورته پروډکټس یا شیان ور ورسوئ. انوینټري کنټرول څه ته وایي؟ پروایکټیو اپروچ ټو انوینټري کنټرول، یعنی آیټمز آر سکیجول ټو ارایو وین نیډ. هغه وخت کې چې تاسو ته شیان ضرورت د شیانو ضرورت وي، د پروډکټ ضرورت وي، چې په هغه ټایم باندې پروډکټس تاسو ته راورسي. سیفټي سټاک هیز لیس امپورټنس. ها یاد ساتئ په کار ده چې په ریزرو کې په ایمرجنسي کې تاسو سره څه نه څه سامان په ګودام کې موجود وي. نو که موجود نی نو کیدای شي چې دا هم تاسو نه ټایم واخلي. خو بهرحال ډیر زیات سامان ځان سره په سټاک کې په ګودام کې نه دی ښودل پکار، خو دومره یې ښودل پکار دي چې تاسو ته اندازه وي چې یاره زما کسټمر زمانه خفه نشي. بیا پلانینګ ارګنایزیشن دی. پلانینګ ارګنایزیشن کې مونږ سره وګورئ تاسو که خیال کړي وي نو سیلز اینډ اپریشنز پلانز وي، بل مونږ سره ریسورس پلانینګ وي، بل ماسټر پروډکشن سکیجول وي، رف کټ کیپیسټي پلانینګ وي، میټیریلز ریسورس پلانینګ دی، کیپیسټي ریکوایرمنټس پلان دی، او شاپ فلور کنټرول اینڈ انپوټ آوټپوټ دی. نو اوس ګورئ جی په دې کې خیر دا خبرې خو ډېرې دي، زه ټولې خبرې خو دې کې نشم ختمولی. زمونږ کار زمونږ مقصد دې کې صرف تاسو ګورئ چې څه سره دی، هغه ماسټر پروډکشن سکیجول سره دی. نو په دې باندې لږه خبره کوو. تاسو وګورئ دلته کې اب ګډ ماسټر سکیجولر always tries to consider the following 5 key questions before making any final decision for changing the master schedule. ګوره یو ښه ماسټر پروډکشن سکیجول جوړولو والا هغه ته وایي چې څوک د دې لاندې د یو څو سوالونو جواب ورکي نو هغه ته به پته وي چې زه ماسټر پروډکشن سکیجول څنګه کامیاب ماسټر سکیجول یا پروډکشن سکیجول جوړولی شم. نمبر 1 is there any real change in demand. ګوره که یو نوی آرډر راشي د کسټمر، لس کسټمرز آرډر درکړی دی، هفته تیره شوه، یو هفته د هغې آرډر پوره کولو کې شته، نو که یو نوی کسټمر آرډر ورکي نو تاسو به په دې ماسټر پروډکشن پلان کې څه کوئ؟ چینج راولئ.
دویم واٹ از د امپیکٹ آن د پروډکشن پلان. اوس یاد ساتئ چې نوې کسټمر راشي خو خامخا به پروډکشن پلان کې څه نه څه چینج خو به راځي که نه، او په پروډکشن پلان باندې به څه نه څه اثر هم کېږي. از میټیریل اویلیبل، آیا تا سره د دې دپاره میټیریلز شیان څیزونه د مخکې نه موجود دي چې آرډر پوره کوي تاسو. از کیپیسټي اویلیبل، آیا د شیانو تولیدولو دپاره، جوړولو دپاره، پروډیوس کولو دپاره تاسو سره وخت شته، مزدوران شته، مشین شته، ځای شته وغیره وغیره. او بل وټ آر دی ریسکس انوالوډ، آیا داسې لکه اوس مثال 2 ورځې چوټي ده، هفته اتوار چوټي ده که نه، سیټرډے سنډے چوټي ده، نو سیټرډے سنډے چې د ویک نه ته وباسې نو مطلب ستاسو پروډکشن به پکې خامخا متاثره کیږي که نه. او بل شپږم نمبر وټ آر دی کاسټس انوالوډ. اوس وګورئ په دې باندې به څومره کاسټ راځي چې د هغې هم تاسو ته پته وي، ځکه چې تاسو سره د پیسو کمی وي نو بیا به تاسو را میټیریلز نه شئ پرچیز کولی، نو تاسو ته به مشکلات زیات وي. اوس دې خوا یو ماډل تاسو ته ښکاري، سمپل ماډل دی، ماسټر پروډکشن سکیجول، چې په دې کې مونږ غټ غټ کم کارونه کوو. ټیک شو جی. نون په دې کې اول دی مونږ سره نون آرډرز، چې تاسو ته د مخکې نه پته وي چې یاره کم کسټمرز مونږ ته آرډرز راکړي دي. کی کیپیسټي کانسټرینټس، تاسو چې څومره آرډرز پوره کولی شئ په هغه آرډرز پوره کولو کې تاسو ته کم مشکلات مخې ته راتلی شي. انوینټري لیولز دي، څومره شیان تاسو سره موجود دي، څومره راغوښتل دي نور پرچیز کول دي، څومره پروډکشن یا مینوفیکچرینګ پروسس ته رسول دي وړل دي. بل سپیر ډیمانډز، بعضې خلک ګوره بعضې کسټمرز چې دي که نه هغوی وایي چې یاره بس موږ ته سامان په کار خو مه جوړوئ زموږ نور نه دی په کار. بعضې خلک ګوره خپل ډیمانډ واپس واخلي. ټیک شوه. بل سیفټي سټاک ریکوایرمنټس، تاسو سره څومره سامان په ګودام کې ریزرو په کار دی، د مخکې نه لږ په کار دی د ایمرجنسي دپاره، هغه شته نشته دی وغیره وغیره. ایگزیبیشن یا پروموشن ریکوایرمنټس ایټسټرا، تاسو د دې خپل پروډکټس خرڅولو دپاره به ایگزیبیشن یا پروموشن څه قسمه داسې اکټیویټیز کوئ چې هغه تاسو ته علم وي، هغه تاسو ته پته وي. آر ان ډي ډیمانډ، اوس وګورئ ریسرچ اینډ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی، هغه هم تاسو ته ډیمانډس پرووایډ کوي چې څومره لکه مارکیټ کې نوي ډیمانډز راځي، نوي کسټمرز آرډرز ورکوي وغیره وغیره. د دې په باره کې هم معلومات تاسو ترلاسه کوئ، نو هغه د ماسټر پروډکشن سکیجول نه تاسو حاصلولی شئ. یعنی مختلف فنکشنز تاسو د دې په ذریعه باندې حاصلولی شئ. بل سسټر پلانټ ډیمانډ، دا خو خیر ما کتلی نه دی، بهرحال زه به هم ګورم، بیا به تاسو سره په ګروپ کې زه ډسکس کوم. نو سسټر پلانټ ډیمانډ زما په خیال دې ته ویلی کېږي چې مونږ کم مشین او پلانټس په خپل ارګنایزیشن کې د دې پروډکټس جوړولو دپاره، شیانو جوړولو دپاره استعمالو، هغې د هغې چېرته ډیمانډ شته، یعنی دومره کسټمرز مونږ ته آرډر راکړي چې مونږ به خامخا نوي مشین یا پلانټ ورله اخلو، نو آیا نوي مشین یا پلانټ ته ضرورت لرو یا نه لرو. او اخیری دی ډیمانډ فورکاسټ، یعنی تاسو د ماسټر پروډکشن سکیجول نه چې د یو میاشتې دپاره تاسو تیار کړی دی، د را روان میاشت دپاره هم تاسو یو فورکاسټینګ کولی شئ، یو ډیمانډ اندازه لګولی شئ. ټیک شو جی. نو دا غټې غټې خبرې په دې کې وي. هاو ایم پی ایس ورکس، ایم پی ایس څنګه کار کوي، انفارمیشن نیډیډ فار ایم پی ایس لاجک، نو په دې کې لاټ سایز دی، لیډ ټایم دی، پروډکټ ډیمانډ دی، سټارټینګ انوینټري ده. ټیک شو جی. نو دا خو خیر دی ډسکس کړي نه دي، بهرحال دلته کې تاسو وګورئ لاټ سایز او لیډ ټایم، پروډکټ ډیمانډ، سټارټینګ انوینټري. نو دې باره کې ډیټیلز خیر دی زه کیدای شي یو نوي سلایډس کې هم درکمه دله. لاټ سایز مطلب دا دی چې ټوټل مونږ ته څومره ډیمانډ مخې ته راغلی دی. لیډ ټایم دې ته ویلی کېږي چې تاسو ته څومره وخت په کار دی چې په هغه وخت کې تاسو د دې کسټمرز دا ډیمانډ پوره کوي. پروډکټ ډیمانډ، څومره پروډکټس په کار دي چې هغه جوړ شي، یا څومره کسټمرز د څومره پروډکټس دپاره مونږ ته ډیمانډ را کړی دی، صحیح دی جی، یا آرډر را کړی دی. سټارټینګ انوینټري، مونږ سره د شیانو جوړولو نه مخکې څومره په سټاک کې په ګودام کې سامان مونږ سره موجود دی. نو دا مونږ سره ایم پی ایس په باره کې یو لیکچر، زه امید لرم چې دا به ستاسو ضرور خوښ شوي وي جي. نوي لیکچر سره به ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږم. خپل دعاګانو کې ما ضرور یاد ساتئ جي. د الله په امان.